تا خو د سکیورټي پر نامه باندې پر موږ اف سی مسلطه کړې ده، بولټ پروف موټر تا عادت ورکړی دی، اسلحه تا عادت ورکړې ده، ټنګړیانې تا عادت ورکړی دی، ډرون له ده سر دی، کیمرې له ده سر دی، توپ ته ده سر دی، ماټر ګوله د ده سر ده. تا د پولیس والا ولې لږل یو مړ پښتون یې تړلی دی، د خپلې زنانې سره تړلی دی. تر دې لوی ناورین به ستا، تر دې توره ورځ ستا، تر دې لوی ریاستي جبر ستا. زموږ پر سرونه فوټبالونه وکړ، زموږ نه سپین ږیري پاته سو، نه ځوانان پاته سو، نه ماشومان پاته سو، نه زموږ خوندې مندې پاته سوې. په پښتانه به غم وي، محمود خان اڅکزی به اختلاف کوي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي، محسن داول صاحب به اختلاف کوي د پښتانه سره، ایمل ولی خان به اختلاف کوي د پښتانه سره، منظور پښتون به اختلاف کوي د پښتانه سره. چې له موږ سره روان دي که په دې کې 40 برخې د امریکا سازش دی، 80 برخې د پنجابي استعمار سازش دی. پنجابی هندوستان د پنجابي دشمن نه دی، که دشمن دی هغه پښتون دی، هغه افغان دی. موږ ته معلوم یې، موږ ستا اپریشن نه منو، موږ ستا په اپریشن اعتماد نسته، موږ ستا پر سکیورټي اعتماد نسته، موږ ستا له دې دروغ سره ولد یو، موږ ستا د پښتانه د دې دشمني سره ولد یو. په دهشتګردۍ کې هم ته ما وزنې، په اپریشن کې هم ته ما وزنې. ستا جټ بمباري زما پر دکان ده، زما په مارکیټ ده، زما په جومات ده، زما پر کور ده، زما په هسپتال ده، زما په سکول ده، زما ټول نظام انفراسترکچر په دې کې برباد. د وزیرستان خلک نن په وزیرستان ته نشي تللی، د وزیرستان کور یې ړنګ دی، کاروبار یې ختم دی، د ژوند ترولو یو چار یې نسته. که په سند کې آباد دي، که په پنجاب کې آباد دي، د کسټم پر ګولۍ باندې هم د شهادتونه دي. د دې ناستې مجمع لخوا د ټول پښتون افغان لخوا د عقیدت ګلونه وړاندې کومه. دوی دا قرباني په دې نه ده ورکړې، دوی په شهادت په دې نه دي رسېدلي چې دی د سرکار خلک وو. دا سزا یې په دې ورکړه، په شهادت یې په دې ورسول چې دوی د پښتانه محافظان وو، دوی پښتانه وو، افغانان وو. په دا وجه دا خلک یې په شهادت ورسول. قدرمنو عزیزانو، نن په هر کور کې غم دی، نن هر مور پر دې غم وشکې توی وي، نن هر سپین ږیری دا غم د ځان غم ګڼي، نن هر ځوان دا د ځان ورور ګڼي دا شی چې پروت دی. نن پر ټول وطن باندې ویر دی. نن موږ دا وایو چې د دې کورنۍ احسان ټول پښتون کام نشي ادا کولی، چې د دوی د بدن غوښې نن دلته په کنټینر کې سروي بدنونه پراته دي. نن دا شهیدان دا کورنیانو په دې نه دی ایښتي چې خالي دوی ته انصاف ورکا، پیسې ورکا، معاوضې ورکا. خپلې کورنۍ ته دوی انصاف نه غواړي. ستا د مستقبل دپاره نن تا ته ستا دې بچیانو دپاره نن خپل بچیان تاسو ته دلته ایښتي دي. نن عزیزانو دې کورنۍ د شهیدانو دې وارثینو نن هغه مړانه وکړه، هغه پښتني غیرت یې وکړي چې کوم به موږ ذکر کولی چې د احمدشاه بابا بچیان دا داسې غیرتمند دي، دا پښتانه داسې مړونه دي، دا پښتون خپل سر په خپل رور باندې ورکوي. نن عزیزانو دا د ولسونو
یووالی، دا د ولسونو خشم، دا د ولسونو کې چې کوم غیر اعتمادي ده چې په ریاست د دوی اعتماد ختم دی، دا د ولسونو دا یووالی، دا په درنی کې د ولسونو شرکت، دا چې هر قسم وي، که په جان وي که په مال وي، که څوک حاضر وي که سوشل میډیا باندې چې کم کومکونه نن پښتانه د دې درنې سره کوي. نن چې دا مشران ستاسو تر مخ ناست دي، د پنجابي سازش به و، ولې پښتانه نه سره یو کېږي؟ د پښتانه لویه بدبختي ده، د پښتانه سیاسي پارټیانې نه سر کښېني. او عزیزانو، په پښتانه به غم وي، محمود خان اڅکزی به اختلاف کوي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي، محسن داور صاحب به اختلاف کوي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي، ایمل ولی خان به اختلاف کوي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي، ویر به وي، توره ورځ به وي، منظور پښتون به اختلاف کوي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي، زموږ علما کرام مولانا فضل الرحمن صاحب به اختلاف کوي د پښتانه سره. نن هغه دشمن ته وایو دا یووالی دی. سوال نه پیدا کېږي چې په پښتانه به توره ورځ وي، سیاسي پارټیان، سیاسي مشران او دا پښتون قام به ونه درېږي. نن چې دا ستاسو اتفاق ووینو، نن چې دا د سیاسي پارټیانو دا ناسته یووالی ووینو، ما ته هغه د ملي شهید هغه ارمان را په یاد سي، پښتون نیشنل ایجنډا. دې پښتنو نن یو ګړندی ګام واخیستی. زما باور دی، 100% باور دی، محترم مشران ناست دي چې نه یوازې چې موږ به پر یو ثانیه سره راټولېږو، موږ به پښتون قام د دې تورو تیارو د رایستلو لپاره، دا زموږ باور دی چې پښتانه دا سیاسي پارټیانې او پښتانه به سره کښېني او پښتون نیشنل ایجنډا به جوړوي. محسن داور صاحب تاسو ته ښه خبره وکړه، دا هغه کتاب دی چې پښتنو ویلی دی. زه به لږ په دوو ټکو درته بیان کړم. عزیزانو، نن ستاسو یووالی، نن د دې درنې کامیابي موږ له کومه ناورینه راګرځولی سي، د کومو تیارو مه راګرځولی سي. دا د وزیرستان، دا د سوات هغه حالات، دا هغه ریاستي جبر، دا هغه د ریاست راوړلي عرب چچن بلا بتر چې دا زموږ وطنو ته راوړو، په موږ دهشتګردي مسلطه کړه، په رڼا ورځ باندې د پښتانه قتل عام دا روا و. د دین او دنیا پر نامه باندې داسې ورځ نه وه چې زموږ وینه نه ده توی سوې. زموږ پر سرونه یې فوټبالونه وکړل، زموږ نه سپین ږیري پاته سو، نه ځوانان پاته سو، نه ماشومان پاته سو، نه زموږ خوندې مندې پاته سوې، نه زموږ هغه علما کرام په سپینو جامو باندې د دوی وینې باندې په دې جامو باندې وو. جماعتونه نه سو پاته، مدرسې نه سوې پاته، تعلیمي ادارې نه سوې پاته، زموږ هسپتالونه، زموږ سړکونه، زموږ جنازې، زموږ شادۍ، زموږ غم، زموږ کیلونه، زموږ وکیلان، زموږ ډاکټران، زموږ سیاسیان دا یو نه وبخښل سوی. عزیزانو، د دې دهشتګردۍ تاوانونه دا نه دی یوازې چې ته به خالي قتل کړې، ته به په شهادت رسې، ستا وینه به تویول کېږي. له دې سره بیا سمدستي ریاست اپریشن کوي. اوس یې بدبختي ګوره، په دهشتګردۍ کې هم ته مه وزنې، په اپریشن کې هم ته مه وزنې. ستا جټ بمباري زما پر دکان ده، زما په مارکیټ ده، زما په جومات ده، زما پر کور ده، زما پر سړک ده، زما په هسپتال ده،
زما په سکول ده، زما ټول نظام انفراسټرکچر په دې کې برباد شو. عزیزانو د دې دهشتګردۍ سره خوف راځي، د دې دهشتګردۍ سره جهالت راځي، له دې دهشتګردۍ سره لوږه راځي، د دې دهشتګردۍ سره بېروزګاري راځي، د دې دهشتګردۍ سره پسماندګي راځي، د دې دهشتګردۍ سره نن تاسو ګورئ چې په دې پاکستان کې ستا دپاره په یو ځای کې د اوسېدلو د ژوند تېرولو یوه لاره نشته. د وزیرستان خلک نن په وزیرستان ته نشي تللی، د وزیرستان کور یې ړنګ دی، کاروبار یې ختم دی، د ژوند تېرولو یو لار یې نشته. که په سند کې آباد دی، که په پنجاب کې آباد دی، که په اسلام آباد کې آباد دی. عزیزانو د کسټم پر ګولۍ باندې هم د شهادتونه دي. سی ټي ډي، پولیس، آی ایس آی، ایم آی، آی بي، اف آی اے، فوج، دا ټول د دوی ټولو لاسونو ستا په وینو باندې سره دي. د سر و مال تحفظ دا په کراچي کې یو پښتون نه لري، دا په سند کې یو پښتون نه لري، دا په لاهور کې خالي پښتون نه لري، دا په اسلام آباد کې پښتون نه لري. عزتونه یې نیلام سو، بې قدره سو، داسې بې قدري چې بله ورځ په پنډۍ کې یو سړی راولاړېږي، د پښتانه پور کوي، بیا دعوا ورسره کوي، بیا هغه پښتون وزني جنګ ورسره کوي، بیا پولیس والا راځي د ده کور ودانه د ده سره په تاڼه کې بندوي. تاڼه کې څوک ژوندی سړی نه دی تړلی، یو مړ پښتون یې تړلی دی، د خپلې زنانې سره تړلی دی. تر دې لوی ناورین به شته، تر دې توره ورځ شته، تر دې لوی ریاستي جبر شته. وای پښتانه، وای پاکستان یو قوم دی، نه دی یو قوم. نن پاکستان د پښتانه نه دی، نن پاکستان د سندي نه دی، د بلوچ نه دی، د سرایکي نه دی، د ګلګتي نه دی. نن پاکستان د یو چا هم نه دی ما سوای د پنجابي. عزیزانو دا څنګه ریاست دی؟ ته به فیصله کوې. داور صاحب وویل ښه خبره وکړه چې دا د امریکې بې تنخواه یا تنخواداره سپایان دي، د امریکي سمراج غلامان دي. یوه خبره زه کې اضافه کومه چې له موږ سره څه روان دي، که په دې کې 40 برخې د امریکا سازش دی، 80 برخې د پنجابي استعمار سازش دی. پنجابی هندوستان د ځان دشمن نه ګڼي. عزیزانو په دې سر خلاص کړئ، هندوستان د پنجابي دشمن نه دی. که دشمن دی هغه ملي شهید ویلې، هغه پښتون دی، هغه افغان دی. نن دا دهشتګردي دا ورصاحب تاسو ته بیان کړه، دا له اسمانه نه ده راغلې، دا له مځکې نه ده راوتلې، دا له 50 کاله راسي زموږ په وطن کې دا لوبه، دا غوبل، دا پنجابي استعمار جوړ کړی دی. نن یې هم زړه نه سړېږي، دا تا ته په داسې سترګه ګوري، دا ته داسې کمزوری ورته ښکارې، دا ستا غیرت نه ورته ښکاري چې نن باوجوده د دې چې دلته درنه ناسته ده، پښتانه ناست دي، تازه غوښتنې کوي، دا سپین سترګې نن راولاړېږي د یو سړي دپاره په دې خانوزۍ کې د ATF فورس استعمالوي، FC استعمالوي او په پښتنو باندې مخامخ ګولۍ چلوي. اوس یې ته ګوره، وای دهشتګردي ده. عزیزانو وای اورئ، پښتانه وای وای اورئ منه یې ما. بله ورځ چا خبره کوله، ویل ما ته یې ویلې 1500 کسان به درکو.
دا له ځان سره وساتل. هغه ویل ما به څنګه ساتل، ما دا کار نشم کولی، په ما څه ایږدي، پیسې غواړې او ونیسه دا د 2 کروړه 3 کروړه روپۍ دي دا واخ. ویل داسې په سلاو خلکو زه دا پیسې واخیستې. زموږ سر نه خلاصېدی هغه وخت چې وروره دا تاریاک د څه لپاره یې کړي دي. دا ګلستان، کلا عبدالله، توبه، کلا سیف الله، دا لوڼۍ، دا دوکۍ، دا ټول کوکه تاریاک څه دپاره کوي؟ دا سرکار دومره اجازت څه دپاره ورکوي؟ دا بي اس ډي آی چې دوی راوړه چې وایي ډي سیانو ته موږ پیسې ورکوو، شاته ډي سی دی، مخته کرنل صاحب ناست دي، په دې باندې دا 15% دا یې د څه دپاره ورکول؟ دا چې په کراچۍ په دې لاره باندې دا لوی لوی موټران دا چې غلا کېدل، دا چې له خلکو وړل، دا چې دوی ویل سرکار به ولې ویل دا 1500 موټران د پلانکي تنظیم یې وړي، څنګه په رڼا ورځ باندې وړي؟ هغه خو نن موږ ولیدله. دا چې ته چې 3-10 زره ونیسې تر 1.5 لک روپۍ پورې ورکوې، دا تا چې په سرانانو کې، دا تا چې په بلیلي کې، دا تا چې په کوچلاخ کې، دا تا چې کلا سفلا ته، دا تا چې کلا عبدالله ته کم خلک راوستي وو، دا تا چې کومې وسلې ورکړې وې، دا خو تا د دې دپاره کول. حاجیانو کم ریاست یې کوي، کم ریاست یې کوي، کم ریاستي ادارې په جهان کې یو مثال موږ ته راښکاره کوي. هغه کمیشن اخلي، هغه تاریاک کوي، هغه غلاوې کوي، هغه کاروباریان بلیک میل کوي د دې دپاره ما ته پیسې راکړه زه په پښتانه باندې دهشتګردي، توپکمار، جتې دا په مسلط کوم. دا کم ریاست کوي په جهان کې عزیزانو؟ دومره زموږ د احساساتو سره لوبه، دومره زموږ د شهیدانو بې حرمتي، دومره غلط بیانیه، دومره درواغ. وایي موږ 100 کسان دا موږ وژلي دي. موږ ته معلوم یې، موږ ستا اپریشن نه منو، موږ ستا په اپریشن اعتماد نشته، موږ ستا پر سیکیورټي اعتماد نشته، موږ ستا له دې درواغ سره ولد یو، موږ ستا د پښتانه د دې دښمني سره ولد یو. موږ ته معلوم دی ستا ارادې بدنیتي، دا موږ ته معلومه ده، داسې راته معلومه ده لکه دا لمر چې ولاړ دی. نن هم ته دا خپلې جتې له دې ځای نه باسې. 10 کیلومتره 20 کیلومتره علاقه ده. دا تیر کال په ماڼۍ په دې ډیم باندې خلک ورته کړل، 15 کاله مخکې دلته خلک ورته کړل. دا د ماڼۍ ډیم د دې کمپنۍ ځای 15 کسان یې وړو، 8 کسان یې په شهیدان کړو. دا له زرغونه هره ورځ باندې خلک په شهادت باندې رسېدل. دا شعبان او دا علاقو ته دا منګلې ته هره ورځ دغه دهشتګرد راتلو. چې نن د دې ځای خبره چې لږ غټ سپیکر راوړې، دا په دې جتې چې د ریاستي په سرپرستي کې ناست دا زما او ستا خبره دلته اورېدلی سي، دومره نږدې دې کینټ ته پراته دي. او تا څه وکړو؟ تا څه وکړو؟ تا نن څه کوې؟ ته دا زموږ بچیان، تا 10 کسان څه دپاره ولېږل؟ تا څه دپاره ولېږل؟ ستا اراده څه وه؟ تا خو د سیکیورټي پر نامه باندې پر موږ اف سی مسلطه کړې ده. تا خو اف سی ته فنډ ورکړی دی، بولټ پروف موټر ته ده ته ورکړی دی، اصله ته ده ته ورکړې ده، 2 تنخوا ته ده ته ورکړې، چانګړیانې ته ده ته ورکړې دي، ډرون له ده سر دی، کیمرې له ده سر دی، سنایپر د ده سر دی، راکټ لانچر د ده سر دی، توپ د ده سر دی، ماټر ګوله د ده سر ده. تا د پولیس والا ولې لږل؟ تا په ماڼۍ کې 15 کاله مخکې د هغه څه لیوي اف سی پر شا وه، تا لیویز والا ور مخته کړل. تا څه له دا خلک وژل؟ نن عزیزانو له تا وطن نیسي، مشران ناست دي، دا ټول ارادې دا ته ستا وطن وخوري، دا ټول ارادې دا ته دي عزیزانو
چې پښتون یو نسی، وطن یې تقسیم سي، د پښتانه بچی خوار وي، د پښتانه بچی دی د پردي په جنګ کې استعمال کی، د پښتانه د بچي مستقبل دا د چوکیداری وي، د مزدوري وي، د غلامي وي، د دې دپاره لګیا دي. نن ستا پر وطن باندې الاټمنټونه روان دي، په خانوزۍ کې، په قلعه عبدالله کې، په توبه کاکړي کې، په برشور کې، په مسلم باغ هندوباغ کې، په قلعه سفلا ژوب دغسې دوکۍ ارنایي، دا په دې کې د الاټمنټو لپاره کوي. ستا مځکې الاټوي، ستا هغه مځکې الاټوي چې ستا کور دی باندې، ستا باغ دی، ستا کشت و کرونده ده، پر دې باندې الاټمنټونه روان کړي دي. فوجان دي، حصې غواړي، ریټایرډ دي، بیروکریټس دي، ججان دي، پنجابیان دي او غیر پښتانه دي، او زموږ څه بدبخته پښتانه په دې کار باندې لګیا دي. د پښتانه په دې قتلیام کې د دې پښتنو سم لاس دی. عزیزانو، موږ مطالبې شته دي. اوله مطالبه دا ده چې یو داسې جوډیشل کمیشن جوړ کا چې هغه دومره با اختیار